اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په باره کې یو څو خبرې عرض کړم. قرآن شریف چې سړی شروع کوي نو او وایي نو دا د قرآن شریف حکم دی 14مه پاره کې فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. چې کله د قرآن شریف شروع کې نو مخکې به د شیطان نامان غواړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي. بسم الله ویل سنت دي او اعوذ بالله دا فرض دي ځکه د دې حکم راغلی. نو د قرآن شریف شروع لیکلي خو پکې نه دي خو د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه ده. او که ستاسو خیالي نو د قرآن شریف آخري صورت کې د شیطان نه د امان غوښتو دعا راغلی ده. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هغه لویه ذاته چې ته د ټولو مخلوقاتو رب او د ټولو مخلوقاتو بادشاه او د ټولو مخلوقاتو خدای ستا په دې فضل و کرم د شیطان نامان غواړم. داسې خطرناک شیطان دی چې د ایمان د خزانې غل دی او موقشناس دشمن دی. د مال و دولت هم غل نه دی، د عقیدې د اعمال او د اخلاقو غل دی. خدای ستا په فضل به د ده نه خلاصېږم د ده نه مې بچ کړي. نو د قرآن شریف شروع هم د شیطان نه په امان غوښتو راغلې ده او په آخر کې هم داسې ښکلې صورت دی چې تا ته دا ښیي چې د دې شیطان نه امان وغواړه. دا شیطان نونو دې څه شي دې ته خیال کوئ. دا شیطان څه بلا ده او شیطان نه ولې امان راغلی دی؟ شیطان نونو یو مخلوق دی د خدای پاک. زما خبرو ته خیال لرئ چې په سترګو نه ښکاري خو خدای داسې ناشنا طاقت ورکړی دی چې د انسان په رګونو کې ګرځېدی شي، د انسان زړه ته ځان رسوي، د انسان دماغ ته ځان رسوي، هر ځای ورته نږدې دی. نوم یې کردوس دی، عزازیل دی، حارس دی او کنیه ابولبیني ده. خدای مخکې پیدا کړی دی خو د خدای د یو حکم نه انکار کړی دی چې د آدم علیه السلام د سجدې نه انکار وکړو. خدای رسوا او ذلیله کړ. خدای پاک ته یې مخامخ قسم وخوړ وی خدای د دې انسان د وجې نه دې زه ذلیله کړی زه دې د جنت نه وښکیم نو ستا په لویۍ مې د قسم یې چې زه به دوی ګمراه کوم. دا قسم په 23مه پاره کې ذکر دی. خدای پاک وی د شیطان بیان کوي قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. خدا ستا په لوی عزت مې د قسمي چې زه به دا ګمراه کوم بغیر د خاصو خلقو نه چې رانه بچ به پاتې شي کنې دا به ګمراه کوم. خدای ته یې قسم خوړلی دی، خدای پاک هم ورته قسم خوړلی دی. قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. خدای وایي زه حق یم او زما دې په خپل حقتوب قسمي چې زه به تا نه او تا پسې چې څوک روان وي د هغې نه به دوزخ ټک کړم. نو د خدای او د شیطان یو بل سره قسمونه شوي دي نو چې دومره یو بې حیا مخلوق چې خدای پاک ته مخامخ قسم وخوري چې زه به انسان ګمراه کوم نو هغه به خپل وس کې کمې نه کوي. د دې وجې نه ته چې قرآن شریف وې تا ته دا حکم دی چې ګورې د دغه شیطان نه امان غواړه. دا داسې دشمن دی چې دا په سترګو نه ښکاري. که په سترګو ښکاره کېدې په ټوپک به دې ویشتې، په لرګي به دې والې، د خپو نه به دې تړلې، جیل ته به دې اچولې. د دې وجې نه دا حکم نه دی کړی خدای مونږ ته چې لرګي راوالی او ټوپک راوالی. کافر پسې خو به ټوپک او لرګي راوالی شیطان سرکوزي خو ښکاري نه. نو تا ته کلمه ښایي چې ته دا کلمه ووایه شیطان به اثر نشي کولی. درته وایي چې دروازې ته ننوځي د خدای نوم واله شیطان به بار پاتې شي. تا ته وایي چې ډوډۍ خوري
ته د خدای نوم واله شیطان در سره بیا خوراک نشي کولی کور ته چې نږدې کېږي ته د خدای نوم واله شیطان پکې حصه نشي اخیستی جومات ته چې راځي د خدای نوم دې وایه شیطان به اثر نشي کولی نو قرآن شریف یو لوی هدایت دی د دې هدایت اول دشمن شیطان دی شیطان به د دې هدایت نه تا اړی راړی کله به دې یو خوا اړی کله دې به دې بل خوا ته به وایې خدایه دا یو خبیث شیطان دی چې د ده نه به ستا په فضل خلاصېږم زه په خپله د ده مقابله نشم کولی اوس یو سوال دی زمونږ یو استادو هغه وی زه ریل ګاډي کې روان وم نو ما سره یو انګریز ناست هغه انګریز راته وایي چې تاسو دا وایئ چې د شیطان دومره ناشنا طاقت دی د انسان په رګونو کې ګرځېدی شي او د سترګې رب کې د یو ملک نه بل ملک ته رسېدی شي نو دی به څنګه په دې کلمو تښتي تش اعوذ بالله وایه دی به تښتي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وایي یا دې د خدای نوم واش نو دی به تښتي وی او وی دا ولې وی ته د دې کلمې د زوره خبرې د اعوذ بالله د کلمې نه چې دې کلمه کې څومره زور دی وی شیطان چې دا کلمه واوري چې مسلمان وي دا کلمه نو د شیطان مازغو ته څلور خبرې راشي اول دا ده چې دغه لوی خدای ته آواز وکړه چې د هغه طاقت زمانه زیات دی شیطان خو خدای پېژني دویم دا ده چې خدای پاک د ده آواز اوري دریم دا ده چې خدای را رسېدی شي د ده امداد له څلورم دا ده چې دا ورته د لوی خدای ویلي دي چې ما ته آواز کوه ته خلاص نو شیطان چې دا څلور خبرې ذهن ته راولي هغه به یې ټینګېدی نه شي دوه خپلې او دوه پردی منډې کړي وایي یو سړی چې روان وي په شاړه ځمکه او یو غل ورپسې روځي یا ډاکو نو که دی ورسره په خپله مقابله کولی شي خوکي خو که نه شي کولی نو دی وایي یا ملک صاحب راورسېږه نو که د دې غل دا یقیني چې یاره ملک صاحب طاقت خو زمانه زیات دی او هغه آواز واورېد او فورا را رسېدی شي او دا د هغه سړی دی نو دا غل به دې سړي ته لاس نه کړي دی به منډه کړي ځکه وایي که ملک صاحب راغی ما وجني او که نه دې څلورو خبرو کې د یوې خبرې یقین ني نو هغه به خپله غلا کوي اوله دا وایي چې ملک صاحب که راشي زه هغه سره مقابله کولی شم دویم دا که طاقت یې زیات دی خو آواز نه اوري هغه 5 میله لرې دی چغې د دې وایي که نه دریم دا که آواز واوري را رسېدی نه شي ډېر مزل دی او څلورم دا ده که زه طاقت یم زیات دی او آواز یې واورېد او را رسېدی هم شي خو د هغه څه کار دی چې دله راځي وایي غل خپل کار کوي نو شیطان چې له اعوذ بالله واوري د ده ذهن ته دا څلور خبرې راشي چې یاره ته خو خدای ته آواز وکړه چې د هغه طاقت زمانه زیات دی زه د هغه د مقابلې نه او خدای پاک د ده آواز واورېد او خدای را رسېدی شي او خدای پاک ورته ویلي دي چې بس ما ته آواز کوه ته خلاص نو شیطان به ټینګ شي نو یا انګریز وایي واقعي د دې کلمه کې خو ډېر لوی زور دی نو دا اعوذ بالله چې سړی وایي شیطان به یې تښتي خرو شیطان سړی څنګه ګمراه کوي ګورې دا عام خلک په یو طریقه ګمراه کوي او دا شیخان په بله طریقه د شیطان نه ګوره یو سړی نشي بچ کېدی بغیر د هغه سخت شخص نه چې خدای د هغه ساتنه وکړي ځکه خدای ویلي دي زما په نیکانو بندګانو ستا به یې وس نه رسي نو دا خلک په دو طریقو ګمراه کوي ما ته خیال کوه عام خلک لکه ګیره خریل ښه نه دي په ګیره خریلو کې دغه کې چې یاره ته به ډولې ښکارې خسته به ښکارې مزېدار به ښکارې که ګیره دې پرېښوده نو دوی بوډا سړی به درنه جوړ شي څوک په غلا باندې عادت کي څوک په حرامو څوک په پوډرو په هغه ګناهونو چې تیم ګناه ګڼي او زیم ګناه ګڼم عام خلک خو په دې ګمراه کوي او شیخان پیران زبرګان دا مو وایه چې یو سړي پیر شو نو د شیطان نه به بچ شي شیطان نه بچ کېدل ګران خدای ته یې قسم خوړلی یو سړی شیخ شو نو هغه به د شیطان نه بچ شي
شیطان دومره مردار دی چې هغه د شیخې په جامه کې ګمراه کوي. هغه باندې به یو عبادت شروع کړي چې هغه به نه خدای ویلي، نه به رسول ویلي، نه به صحابه کرام ویلي. ده ته به د عبادت په رنګ کې یو شي پیش کړي، نو دی به په دې لاره ګمراه کړي. مثال یې درته ښه. ډېر داسې شیخان دي چې هغوی بانګ ووایي اذان، نو د اذان نه پس په زوره درود شریف وایي، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله. دا درود شریف په زوره وایي. ها څوک به وایي دواړو یو مطلب دی، که چا مخکې ووایي او که چا وروسته ووایي. دا دوی د عبادت په نیت کوي، د ثواب په نیت یې کوي. خو که دا ترې تپوس وکړي چې دا درته چا ښودلی دي، دا اذان مونږ ته چا ښودلی دي؟ وروڼو رسول الله راته ښودلی، او رسول الله مبارک خپلو صحابو کرامو ته ښودلی دی. بلال صاحب ته یې ښوده، بلال صاحب اول اذان کوونکی دی، د حضور پاک عاشق دی. نو د دوی نه دا تپوس وکړې چې دا مخکې درود شریف وایه په زوره یا رستو درود شریف وایه په زوره. دا مونږ ته پیغمبر ښودلی دی؟ نه. دی اصحابانو ته ښودلی دی؟ نه. دی بلال صاحب ته ښودلی دی؟ نه. دا صحابه وی؟ نه. دا د مذهب څلورو واړو امامانو ویلي دی؟ نه. نو یا ځناورو چې زمونږ پیغمبر مونږ ته اذان ښایي او دا طریقه یې راته نه ده ښودلی، او د هغه ښکلې مبارک صحابه دي هغوی دا نه دی ویلی. نو تاسو د هغوی نه زیات زبرګانې یې که زیات عاشقان د رسول الله یې. دا هغه یو شیطاني وسوسه ده وروڼو چې د عبادت په نوم باندې سړي ګمراه کوي. خدای پاک دې تاسو مونږ وسوي. دا ښه کار نه دی. نو دی به تا ته څه وایي چې ما ته خیال کوئ چې وروڼو دا درود شریف په زوره ولې وایي؟ نو دی به تا ته وایي وی ولې درود شریف ښه شی نه دی؟ دا خو په مسلمان باندې فرض دی چې په حضور پاک به وایي. ته پیغمبر نه منې څه؟ دا هغه شیطاني دوکه ده. نه وروڼو درود شریف د ایمان حصه ده، په حضور پاک وینا فرض ده، خو بانک کې زیاتې او کمې ولې کې کښېنه جماعت کې درود شریف وایه، په پټه ځان سره درود شریف وایه، ټول اوقات په درود شریف کې ولګوه، منظم کوه او درود شریف وایه. مونږ خو د درود شریف نه منع کوو، مونږ وایو د اذان په شکل دی، اذان سره ولې زیاتې او کمې وکړو؟ دا د شیطان هغه لار ده چې دا شیخان ګمراه کوي. وروڼو تاسو ته بانګ شروع کېږي د الله اکبر نه، الله اکبر الله اکبر. که چا په زوره بسم الله ووایي ورسره لکه د اذان په شان په زوره ووایي، دی غلطي وکړه که ټیک کار یې وکړه؟ غلطي وکړه. اوس که ورته وایې چې دا ولې وې، نو دی به درته وایي ولې بسم الله ښه کار نه دی څه؟ بسم الله خو ګوره ډوډۍ سره خلک وایي، داسې وایي داسې وایي. نو که ما بانګ سره ووایي نو څه ګناه وشوه؟ نه، بانګ سره دې ګناه وکړه، ځکه د بانګ نه مخکې دا په زوره نه ده راغلی. ته خو د پیغمبر هغه ښکلې طریقې په خپل عقل باندې ماتې، دا درته چا وایي؟ ګوره د بانګ په آخر کې راغلی دي لا اله الا الله، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله. نیمګړې کلمه ده، ځکه پوره کلمه داسې ده لا اله الا الله محمد رسول الله، داسې ده که نه ده؟ خو که چا بانګ کې ورسره ده ووایي، په زور یې ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله، نو تاسو به وایئ که نه وروڼو چې دا دې غلطي وکړه؟ غلطه ده که نه ده؟ که هغه درته ده ووایي چې ما پوره کلمه وویله نو ما څه غلطي وکړه؟ مونږ وایي د دې کلمې ځای جدا دی، جان لکېنه لا اله الا الله محمد رسول الله وایه. غلط کار دې ده وکړو چې تا په بانک کې د ځان نه خبرې زیاتې کړې. بانک خو د دواړو جهانو سردار چې مونږ ته ښودلی دی او د هغه ښکلې صحابه ویلې دی، او بلال صاحب او مؤذنین به وي، هغوی به د الله اکبر نه شروع کوو، په لا اله الا الله باندې به یې ودرو. نه مخکې په زوره څه ویلي دي، نه وروسته په زوره څه ویلي دي. دا خو د شریعت پولې دي، دا شریعت پولې ولې ماته؟ نو دا شیخان دا شیطان په دې طریقه ګمراه کوي. پوه شوې که نه؟ ګناه خو ګناه ده، هغه د عبادت په رنګ کې ګمراه کوي. یو ځل معاویه صاحب
د کوټې د پاسه ملاستو رضی الله عنه چې ملاستو نو نیمه شپه شوه د تهجد وخت شیطان راغی او د خټې ګوتې نه یې وخوځه چې پاسه مانځه وخت چې راویښ شو هغه د لوی عزت خاوند و حضرت معاویه رضی الله عنه دی وپېژنده واړه او د انسان په شکل و کلک یې د لاس نه ونیو بیا ترې پټېدی نه شو وی دا دې ولې راختلې زما کوټې ته او زه دې راویښ کړم وی صاحب مانځله مې راویښ کړه ګناه مې وکړه څه چې مانځله مې راویښ وی نه ته خو مانځله څوک نه راویښې رښتیا حال وایه که نه سرمن دې وباسم ستنې پورې دې تړم اوس ترې رانه څوک نشي خلاصول وی صاحب رښتیا درته وایم خو زما او ستا مخکې ډېره زمانه اشنۍ تېره شوې ده دوستانه نو د هغې زړې دوستانې خاطر مې کو تم کافر وې پخوا او زم کافر یم نو ما وی راشه اشنا مې دې مانځلی راپاسوه وی ښه شیطانه تم چا سره اشنۍ پالې تا خو بیا زه د کفر خبرې ته رابللې وې نو د ایمان خبرې ته دې څنګه راوبللې دا دې م دروغ وې وی ښه صاحب پرېږده چې رښتیا حال درته ووایم وی پرون تا نه د تهجد لمونځ خدا شوی اوده پاتې شوی نو سار د خدای پاک ته ډېر وجړل نو خدای پاک د هغه اصلي تهجدو نه زیات ثواب درکړه نو ما وی که نن اوده پاتې شي نو سار لاسې نه چې د هغې نه زیات وجاړي نو زیات ثواب به خدای ورکړي نو تا ته مې هغه ډېر ثواب نه شو پېرزو ځکه مې اصل وخت له راپاڅول په هغې خپل شیطانۍ کې م کا داسې یو بوډا سړی روزانه دی په شیطان سل کرته لعنت وي نو چاته کنزل کول څه ثواب نه دی چې سړی شیطان یادوي نو خدای ولې نه یادوي خدای به یادوي شیطان نو ده دا وظیفه کړې وه دا به م ورته چا ښودلي خمخل شیخو نو چېرته دی د دیوال خواته ناست دا بوډا شیخ شیطان راغی د زلمي په شکل دی بوډا ته وایي باباجي د دې دیوال نه را دې خوا شه دا دیوال را پروزي چې را دې خوا شو اتفاق ده او دیوال را پرېوت دا بوډا سړی ورغې زر یې د دې زلمي لمنو نیوله وایي بچي ته خو ډېر ښه سړی زه دې د لوی غم نه بچ کړم زه دې د مرګ نه بچ کړم ته څوک یې قربان بچیه داسې داسې او ورته وایي کاکاجي څه یې کوې خو د مرګ نه مې بچ کړې نه وایي نه راته بال وایي ته خو ډېر ښه سړی وی کاکا زه هغه سړی مه چې روزانه را باندې سل کرته لعنت وی زه شیطان یم وی ښه ته خو ډېر زیات ښه سړی چې بیا در باندې نه ویم خو دوکه کېږي او ورته وایي وایي نه زه ښه سړی نه یم که ته د دیوال نه لاندې مړ پاتې شوي خو خدای به د شهیدانو مرتبه در کړې ما وی اسیم بوډا دې پرېږده چې په خپل کټ پوزي مړ شي چې د شهیدانو مرتبه والا خدای ورنکړي نو شیطان داسې سړی دی ګورې دا به نه وایه چې فلانکي باباجي صاحب رحمت الله علیه دا ویلي دي ټیک ته د هغه عزت په خپل ځای دی خو دا تپوس پکې چې دا عمل دا خدای او رسول مونږ ته په خپل کتاب کې او خپل ښکلې پیغمبر په ښکلو طریقو کې ښودلی دی که نه دی ښودلی ځکه د هدایت لاره به د چا نه مونږ زده کوو دا د خدای د کتاب نه او د پیغمبر د خپلې طریقو نه کوم عمل چې زمونږ په قرآن شریف کې نه کوم عمل چې زمونږ پیغمبر نه کړی هغه صحابه کرامو ته نه ښودلی دا پیښې چې دا څه اصل نه لري دا د ځان نه خبرې شکر دی دلته خو حالات ښه دي د پنجاب کې دا خبرې ډېرې خلک به یو څه کوي بل څه به کوي یو ځای ته زه تللی یم داسې درود شریف یې په زوره ووایي هغه سړي ته مې دا ولې وایې نو ولې وایي درود شریف ښه څیز نه دی څه ته خلک د درود شریف نه منع کوې ما وایي نه درود شریف وایه کښېنه چې څومره ویلی شي ثواب دی زه دې د بانک د زیاتي کولو نه منع کوم بانک کې دا زیاتي کمې ولې کوې تاسو نه یو تپوس کوم وروڼو د سبا 2 رکعته فرض مونځ دی که چا د 2 په ځای 3 رکعته وکړل نو صحیح کار یې وکړه که غلط کار یې وکړه که هغه دا ووایي چې وروره ملا صاحب ته خلک د مونځ نه منع کې د 2 په ځای مې 3 وکړو نو خو ډېره ښه شوه نه مونږ دې د مونځ نه منع کوو
مونږ د پیغمبر د طریقې نه مخالفت نه منع کوو. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د صحابو کرامو نقشه پرېښوده. دا خو درته شیطان دماغ کې یو غلط فکر اچولی دی. مونځ کې به زیاتي او کمې نه کوې. روح مونځ کې ولاړه مخکې ده که نه ده، او ورپسې رکوع وي، او ورپسې بیا ولاړی، او ورپسې سجده وي. که سړی مخکې کیني او بیا یې رستو ودرېږي، او یا سجده مخکې وکړي او رکوع وروسته وکړي، یا د رکوع په ځای 2 رکوعګانې وکړي، او د سجدې په ځای 5 سجدې وکړي، یا په ولاړه سلام وګرځوي، ښه سبق پکې ووایي، ښه درود شریف، یا د ولاړې په ځای کې درود شریف وایي. تاسو نه تپوس کوم که څوک د الحمدو په ځای ولدوالین په ځای درود شریف وایي، یا سجده کې د سبحان ربي الاعلی په ځای درود شریف وایي، د صحیح کار وکړه که غلط کار غلط دی. که ته دا وایې چې یاره دا خو درود شریف ته ووایي او درود شریف کو ثواب دی او په دې پیغمبر علیه السلام خوشحالېږي، مونږ وایي دا ټولې خبرې ښکلې دي، خو مونږ تا ځکه منع کوو چې درود شریف د سجدې په ځای کې نه دی راغلی، او درود شریف د قیام په وخت کې نه دی راغلی. قیام په وخت کې الحمدلله راغلی ده، ته به هغه په هغه خپل ځای کې ووایې، په رکوع کې به سبحان ربي العظیم ووایې، په سجده کې به ده ووایې، درود شریف به په قاعده کې وایې. اوس د ځان نه خبرې چې ته کوې، دا خو د دین نقشه دې بدله کړه. پخوانو قومونو خپل دین په دې طریقه روان کړی دی. شیطان به راغی دی شیخانو له، او هغوی ته به یې نوې نوې طریقې ښودلې، د هغوی د وجې نه به په دې قوم کې راغلی، نو د دین هغه ښکلې نقشه او هغه اصلي نقشه به پاتې شو. خبرو ته خیال کوئ. حضرت علی مرتضی نه قربان شم، جماعت کې ناست وم، د مازدیګر مونځ یې کړی، نو د مازدیګر نه پس خو نفل نه کېږي، نو یو سړی راغی 2 رکعته نفلو نیت یې وتړ، ورته وایي وروره دې وخت کې نفل نه کېږي. نو دا سړی ورته وایي وایي ما به خدای په عبادت نیسي څه، زه د خدای 2 رکعته مونځ کوم او خدای ته سجده لګوم او خدای نه سوال کوم، نو ما به خدای پاک په عبادت دوزخ له بوځي چې ته راته وایې مه کوه. نو علي صاحب وخندل، وایي ګوره شیطان ګمراه کړی، شیطان څه شیطان ورته وایي په عبادت به د خدای دوزخ ته نه بوځي، د ښکلې پیغمبر د طریقې په مخالفت به دې بوځي. هغه خو دې وخت کې مونځ نه دی کړی، مونږ ته یې ویلي د مازدیګر نه پس نفل نه کېږي. ته د ښکلې پیغمبر د طریقې نه ولې بدل ځې؟ عبادت کوه، د عبادت خپل وخت دی، چې ماښام شي چې څومره نفل کولی شي، او چې بیا د نفل وخت راشي کوه، دې وخت کې نه دی راغلی، د دواړو جهانو سردار نه دی کړی او د هغه ښکلې اصحابانو نه دی کړی. نو روح د بانک سره مخکې اضافه او کمول د هغه شیطان ګمراه کوي سړی. د عامه ګناه خو هر سړی پیژني، خو د شیخانو ګناه پیژندل ګرانې، ځکه خلک خو هغوی ته په ښکلې نظر ګوري او هغه شیطان دوکه کړي. هغه هم کله د ناپوهۍ د وجې نه کوي، پوهېږي نه، خو پوهېدل یې پکار دی، ځکه دا ناپوهي دا د خدای په نظ عذر نه ده. داسې نورې خبرې وي. نو عقل او رواج سړي ته لار نشي ښودلی. عقل خو به درته دا وایي دا وکړه، او عقل به درته دا وایي دا وکړه. که عقل پسې ځې او په خپل خیال پسې ځې، نو قسم دې د دین نقشه او د ژوند نقشه به بدله شي. نه ته به هغه لوی رڼا ته ګورې، هغه ښکلې پیغمبر ته چې د هغه نه لوی رڼا نشته چې خدای پاک مونږ ته رالېږلې ده. هغه جامې څنګه اغوستې دي، هغه خوراک څنګه کړی دی، هغه عبادت څنګه کړی دی، هغه روجي څنګه نیولې دي، هغه مونځ څنګه کړی دی، چې چېرته هم کله شوبه شي نو خدای د ځان نه پکې خبرې وکړه. که عقل پسې سړي ځي نو د چا عقل پسې بسي. یو 2-3 خبرې داسې ساده کوم. دې اردونو ته ګورئ، د دې ځای رواج خو راته نه دی معلوم، خو د وزیرستان زمونږ شاګردان مې تللی مې په دورو کې او نکاحګانې مې بعضو دوستانو له تړلې دي. یو لوی عالم وزیرستان او زما شاګرد دی، هغه راته وایي وی زمونږ د وطن دا رواج دی چې نکاح وتړي ښځه یې راوستي، دی به 4 او 5 میاشتې کور ته نه ځي، نه به د ورځې ځي نه به د شپې ځي. نو ما ته یې وایي زه 5 میاشتې پس کور ته تللی. عالم
ما یې ولې وی دا زمونږ د وطن رواج دی که زه تلم په شرمولو یې شرمولم وی زمونږ وطن کې دا دی چې دا نو ورته ووایي چې ښه دا تاسو کره مېلمانه راغلې ده نو ته دومره بې دغې بې ادبې چې ته دومره کور ته زر دی دا اوس دماغ کې ورته اچولې شوي نو ما ورته وی ځناور هغه خو مې شاګرد و ما وایي چې مېلمه څوک راولي د مېلمه څوک تپوس کوي که نه کوي مېلمه م راوستی دی او تپوس یې نه کوي دا وایي زمونږ وطن کې یوازې د هغې عقل کې دا ده یو هلک له مې نکاح تړله نکاح مې تړله خړې پړې جامې اغوستې وي خیرنې ما هلکه دا واده ستا نه دی څه ای واده زما دی که نو ما وایي چې ستا واده دی نو زمونږ وطن کې خو چې چا وادي خسته جامې اغوستي وی دا خو دلته ډېر سخت بد ګڼي بیا به راپورې خلک خاندي چې ښه ستا واده دی نو تا ښکلې جامې اغوستې د هغې عقل هغې ته دا ښودله په بعضې مصر کې او په شام کې او په عراق کې د امیانو کې دا رواج دی چې د سړي کومې ښځې سره د نکاح پروګرام وي مور پلار یې خبره وکړي نو د نکاح نه به مخکې د هلک او جینۍ یو میاشت ګرځي جدا ځای کې هلکه زناورو دا ولې دا مسلمانان دي وی دا خو چې د یو بل د خوی بوی نه خبر شي او سال نه طبیعت لګي نو نکاح وروستو تړي خو دوی به ګرځي یو میاشت په هوټلو کې به شپې تېروي د سیند په غاړه به ګرځي ځان لا نو تاسو په خپله خیال کوئ چې اور او پنبه یو ځای کېږي هغې به څه کوي نو ړومبې اولاد یې وي حرامیان ته به حیران شې چې کمبختانو دا څه کوي دا رواج دی ته به سړي سره خبرې کوې او تا سره به یې جواب مخکې ښځه درکړي مونږ بعضې علاقو کې ګورې مونږ سره به ښځې ستړي مشي نه کوي نه به را سره لاس راکړي که سړي سره دې ستړي مشي وکړه او ښځې له دې لاس ورنه کړه هغې پې ډېر خفه کېږي دا زمونږ د ښځې د بېعزتي وکړه د هغې عقل دا هغې ته ښودلی دی وروڼو که سړی په خپل عقل پسې دی دا ټول د شیطان هغه تلبیس وایي عقل دا یو عقل دا هلکه دغه عقل ستاسو دا بېکاره عقل دی ته دا لارې د پیغمبر نه تپوس وکړه که په عقل لار موندې شوې نو خدای پاک به دا ښکلې پیغمبر دنیا ته نه رالیږلی عقل خو ما سره مو تا سره مو ده سره مو ته دې ښکلې پیغمبر ته وګوره عقل لار هماغه ده چې دې ښکلې پیغمبر ښودلی یو ځل په شام کې دا حضرت معاویه صاحب حکومت او یزید بادشاهي وه د هغه د زوی خو د یزید دوه زامن دي یزید په خپله ظالم تېر شوی دی او دوه زامن یې دواړه نیکان هم دي هوښیار هم دي د یو نوم دی خالد نو دا خالد زلمی هلک وړوکي 8-9 کالو نو شام کې یو لویه ګرجه وه د عیسایانو یو لوی مشر راغلی و پوپ نن سبا چې د هغې مشر ناست دی نو په ویټکن سټي کې ناست دی په روم کې اټلي کې نو د هغې عجیبه نخرې دي که درته یې بیان کړم خو دا پوپ راغلی لویې ګرجې ته دا پادریان ورته را جمع ناست نو دا خالد هلک و دی ورغی اجتماع ته چې یاره دا خلک څه وایي چې دی ورغی هغه پادریانو پېژنده د شام هغه لوی پوپ ته وایي هغه لوی پادري ته چې دا د مسلمانانو د بادشاه زوی دی نو هغه مې عزت وکړي راځه بچې ما سره نږدې کښېنه ده ورته غوږ کېښو د عقل پورې درته ما ورته وایي بچې ته د دین سبق ویې او ویم لږ لږ سبق وایي که څه تپوس درنه وکړم نو جواب به راکړي وایي که جواب راته درله به درکړم که نه خپلو استادانو نه به تپوس وکړم وایي ښه ستاسو دین کې د عقل نه خلاف خبرې دي دا ورته دا پوپ وایي وایي څنګه وایي ستاسو پیغمبر ویلي دي علیه الصلاة وسلام دا ته نه اوس تپوس کوي چې جنت ته مسلمان لاړ شي نو جنت کې به خوراس کاک کوي او بار ته به نه کښېني نو وایي دا خو زمونږ عقل نه مني چې سړی غوښې هم خوري میوې دي هم خوري خوراس کاک دې کوي او بار ته دې نه کښېني دا خو د عقل نه لرې خبره دو خندل وایي دا خو د عقل نه خلاف خبره نه وایي ته یې منې وي او وایي دا کیدی شي چې انسان خوراس کاک کوي او بار ته نه کښېني وي او وایي که تا سوچ کړي نو په هر بني ادم باندې داسې یو وخت تېر شوی
بني آدم چې د مور په خېټه کې او د 4 میاشتو شي دی جمدی شي، روح پکې پکوالی شي، زړې حرکت شروع کړي، ده ته غذا باقاعده رسي تر پیدا کېدو پورې، د خوراک د څښاک هر څه رسي. او دی دا 4.5 میاشتې چې د مور په خېټه کې دی نه متیازې کوي، نه ډکې کوي، نه تشې کوي. هر انسان چې دومره موده خدای پاک بې بار ته ساتلی شي، او دا انسان ډېره موده هم ساتلی شي، د هغه سړي وي ټیک دی. هوښیار زمونږ په دین کې د عقل نه خلاف خبره نشته، خو عقل هغه دی چې پیغمبرانو مونږ ته ښودلی. بیا ورته وایي ای بچي ته خو ډېر هوښیار یو بل تپوس درنه کوم. وی جنت کې چې خلک میوې خوري، نو ستاسو پیغمبر وایي چې یو ونې نه به میوه راشوکې او خلاصېږي به نه. وایي دا خو زمونږ عقل نه مني. یو ونه ده او هغې کې د شمېر څانګې دي، مثلا د شمېر مڼې دي پکې، یا امرود یا څه بل څه، نو خو چې یو شو کول خلاص شو. نو دا هم د هغه د بې عقلۍ خبره ده. کوم ذات چې د ونه میوه پیدا کړي هغه پکې پیدا کولی شي. ده ته وایي دا پادري چې زه خو په دې خبره نه پوهېږم. دی ورته وایي دا خو اسانه خبره ده، یو څیز نه به میوه راشوکې او خلاصېږي به نه. وی د دې څه مثال شته په دنیا کې؟ وی او ستا مخې ته څه پراته دي؟ کتاب ورته پروت انجیل شریف. وی دا تا لوستی دی که نه؟ وی او وی دا دی اولولي دې کې د شمېر پاڼې دي. هر سړی د دې کتاب نه د خپلې پوهې مطابق فایده اخیستی شي، خو د کتاب په پاڼو کې به فرق راشي. وی نه د کتاب په پاڼو کې فرق نه راشي. تا ته 1000 مسلې زده کړې، ده ته 20 زده کړې، ده ته خپله فایده واخېسته. وی دقه شان به د جنت میوونه هر سړی فایده لي او هغې کې به فرق نه راشي. دا ده په خپل عقل جواب وکړو. کنې زمونږ د دواړو جهانو سردار وایي جنت کې چې جنتي خوراک څښاک کوي د ده نه به خوشبویه خوله ځي، خولې سره به تحلیل لازي، خو خوله به دومره خوشبوی چې د اندازې نه زیاته. خدای پاک دې ستاسو زمونږ نصیب کړي. نو ته به وایې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدای د شیطان نه مې وساتې، دې مې په غلطه لار باندې ګمراه نه کړي. ځکه شیطان کله سړي ته رواج یاد کړي، یاره دا زمونږ د کلي رواج دی، دا ډزې چې کوي په ودونو کې، دا ګوره د شیطان لمسون دی. کنې دوی ته چې ده ووایه چې دا ډزو په ځای ډوډۍ زیاته ورکړه، نو هم به دې ثواب وشي، هم به صدقه ده. ډز څه دی؟ د اسمان په ډزولې مال دې ضایع شو، خلک پې تنګ شو، بیماران تنګ شي، او زنانه واړو یېرېږي، د ډېرو خلکو د خولې نه بې اختیاره خیري وخېږي. زه خو چې کتاب ګورم او څوک ډز وکړي، نو انسان دی اگر چې پې بیا خفه یم، خو زه یم خدای م داسې که کمبختانو نو وخت ګوری نه ناوخت وایي که نه سړی وایي، نو د چا خیرې خو به قبوله شي. نو کمبختانو واده م سپېره شي. دا څه شی دی؟ دا خر اواز دی، نه پکې خوند شته، نه پکې سروت شته، نه پکې ترنم شته. ښه ډوډۍ ورکړه، ښه چرګان وکړه، نو هم ثواب دی، هم سړیتوب دی. خو دا ورته عقل ښودلي چې یاره دا زمونږ رواج دی او رواج پسې ته به د پیغمبر طریقو ته ګورې، د هغه د ښکلې صحابو ته، د هغه ښکلي دین ته چې هغوی په ودونو کې څه کړي دي، په غم کې څه کړي دي، په عبادت کې څه کړي دي، په بانک کې څه کړي دي. نو دا اعوذ بالله په دې ده چې دا لوی کتاب ستا مخې ته پروت دی. ګورې خیال کوه شیطان به تا ته مختلف رکاوټونه اچوي، د دې کتاب نه به دې منع کوي، او د دې د کتاب د خاوند د ښکلي پیغمبر نه به دې منع کوي. نو ته وایې اعوذ بالله، خدای ستا په لوی ذات او ستا په کرم او ستا په فضل د دغه شیطان نه امان وغواړم چې هغه یو حکم نافرماني وکړه نو رسوا شو. نو زه ستا د حکم نافرماني ونه کړم، دی خو به ځان له خپل ملګري پیدا کوي، خو ته زما د دې کتاب هدایت نصیب کړې او د دې خپل ښکلي پیغمبر په لاره مې تلل نصیب کړې. خدای پاک دې ستاسو دا مجلس بختور کړي، او د کوم وړوکي چې قرآن شریف ختم کړی دی خدای پاک دې دا دولت د دم نصیب کړي، او د دې په وینا چې کوم ثوابونه او درجې او برکات وعدې شوي دي د خدای او د رسول له طرفه، هغې خدای پاک د دې د خاندان نصیب کړي. دا ټول کلي د خدای د قرآن شریف په رڼا باندې بختور کړي. ستاسو بچي دي خدای نیکان کړي او مشرانو له دی د حیا او د عزت ژوند ورکړي. خدای د قرآن شریف او د حضور پاک په هدایت زموږ عمل نصیب کړي، او خاتمه هم په صحیح ایمان کړي، او په آخري وخت کې هم دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.